کپشګو کې ژوندون وي رب به مې سساراله که سودا کې نازورن وي ما مره درکړه سوداله ما مره درکړه سوداله که سودا کې ناز او رنګ وي ما مره ورکړه سودا لاله که په ساز کې مستي نه وي رب مرګ راغله ساله په هلال پیغام د نور د خندا ترانه نه وي ما ته غوره توره شپه ده ډېره غوره ده هلاله که د ژوند مطلب بل شته بس جړل او سوځېدل دي دا خپل جوش په بیرته واخله دا خپل هوش په بیرته واخله که په شګو کې ژوندون وي رب به مې زه سارال که سودا کې نازورن وي ما مره درکړه سوداله ما مره درکړه سوداله زپتن ستا پرنایم مین ستا پتورنایم که کافر که مسلمانیم یم ستا د نورنایم زما واړه کمزوری دی جوړ ستا ستا د کماله پیار زه کشوله توره چشورو که د هلاله چې تا ورکړم حیوان شم چې تا ووینم انسان شم د دریاب د شنو چینو یې زه پټه د لوبو تندو که په شګو کې ژوندون وي رب به مې زه ساراله په سودا کې نازورن وي ما مره درکړه سوداله ما مره درکړه سوداله په حجره کې فرق د خان او غریب نشته هر سړی د سړي رور دی په حجره کې بیا څه ګرم ټنګ ټکور دی په حجره کې د ادبي پروګرام ورکې ملغلرې ګل ګل کتونکو اوریدونکو مینوالو مسافرو ملګرو شاعرانو ملګرو کلیوالو ملګرو د خپل لور د خپل ملګري خیران یوسفزۍ لخوا ډېره ډېره مینه احترامات او د آقای نامداد حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نه تحفه په ځان ومنئ کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې موږ په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې کوو هغه ورکې ملغلرې هغه ورک لالونه را برسېره کوو چا چې د پښتون قام دپاره چا چې د پښتو ژبې دپاره چا چې د رنځور اولس دپاره کار کړی دی کاغه د سیاست په دنیا کې دی او کاغه د موسیقۍ په دنیا کې دی او کاغه د شعر او ادب په دنیا کې دی کتونکو نننۍ ادبي خپرونه ورکې ملغلرې مو د اشنغر د خاورې نه تختبۍ ته راوړی دی کتونکو تغبې که یو طرف ته ځان ته یو اوږد لوړ جوړ او تاریخي مقام لري نو بل خوا دې خاورې د پښتو ژبې ته پښتو ادب ته پښتو غېږې ته وخت په وخت هغه ورک لالونه هغه بېشبخه ملغلرې پښتو ژبې ته بخلي دي چې کتونکو په هغې باندې موږ ویاړ کوو فخر پرې کوو او نننۍ ادبي خپرونه موجود سید حسین صاحب المعروف پیر صاحب کلي ته راوړې ده او یقینا نن به زمونږ ټاپک وي اجره په هغې باندې به خبرې اترې کوو چونکې اجره زمونږ د روایاتو یوه حصه ده زمونږ په ثقافت کې راځي خو د لپده مرغه اجره چې کم دی نو اجرې اوس ورکې شوې هغه بیټکونه چې وو هغه هم ورک شو ولې ورک شو چې خلکو کې ځانځاني راغلی ده نفاق راغلی دی دشمنی راغلی تربګنۍ راغلی حسد او کینه راغلی ده کتونکو دغه اجرونه به موږ ډېر څه زده کول نو راځمه په دغې به نورې خبرې دي کم ملګري را سره ناست دي هغوی به سره به خبرې اترې کوو د ټولو ناول پیر صاحب په خپل ادبي خپرونه ورکې ملغلرې کې راته ستړي مه شوي یم په خیرالي یم خر کله راشه وعلیکم السلام زه ستاسو ډېره شکریا ادا کوم د ورکې ملغلرې بلکې نصیر الله ستاسو چې تاسو په دومره لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکړه
او مونږ لم دلته ځان راورسو او بیا پروګرام ریکارډ کو. دا ډیره د خوشي خبره ده چې تاسو دلته رالی او یو پروګرام ارینج کو. نو ډیره خبره ده چې مونږ تاسو په دې باندې خبرو کو په حجره باندې یا داسې نور کم زمونږ مسلې دي مسائل دي په هغې باندې خبرې وکړو. نو زه ډېره شکریا ادا کوم ستاسو. انشاءالله پیر صاحب وخت تر وخته به دغه موضوعات چیړو کوم خبرې چې د پښتون قام د ولس د بقا او د پرمختګ دپاره ضروري دي نو هغه به هم کوو. پیر صاحب زما خو تاسو نه اولنۍ پوښتنه دا ده چې که یو وخت داسې راغلی و چې هغه ولسي و دور و په حجره کې به یو ټیپ و مشران به واقصې به موږ اورېدې د رحمان بابا د خوشحال خان خټک کتابونه به دا په میز پراته و مشران به ناست و د هغې نه به خلکو ډېره زده کړه هم کوله او حجره چې کوم دا زموږ یو ښوونځی خو مو یو پوهنتون خو مو زموږ د زده کړې ځای و. نو اوس که موږ وګورو نو وخت په وخت چې کوم دی راځي نو هغه سیسټم په چېرته په 100 یو کلي کې به دا حجره وي او دا روایات به برقرار نو په دغه اړه را سره یو څو خبرې وکړه چې دا څه وجه ده چې د حجرې ووتې زمونږ د مزد نه ختمې شو یا موږ ختمې کړې یا حالات داسې راغلي نو په دغې را سره یو څو خبرې شریکې کوي چې زمونږ د مسافر ملګري وطنوال ملګري شاعران ملګري دوی ته هم خوندونه واخلي او موږ ته هم خوندونه. یاره جي د حجرې خبره مو وکړه نو زه به تاسو ته دا ویم زمونږ الحمدلله پښتانه ډېر غیر او ډېر مضبوط او ډېر الله والا قوم دی او دوی څه په طریقه باندې دا غیر مذهب چې دي نو دوی چې دی دا بیلې دی یو بل سره تعلقونه ختمي نو د غیرو دا یو چال دی هغوی په خپل چال کې رو کامیاب دي لکه څنګه به زه تاسو ته ویم چې موږ به یقین وکړئ موږ ته واړه موږ به خپلو مشرانو نه اورېدل چې موږ به ناست یو حجره کې ښه مزېدار چای به رالي کاوې به رالي او یو مشر به قیسه کوله څنګه چې اوس دې ملګري وي چې یوسف خان او شیربانو یا داسې درخانۍ ادم خان او درخانۍ لیلا مجنون قیسې به روانې وي یقین وکړئ نو جنګ جګړې وي نه نور څه رباب به و ټنګ ټکور به و سیتار به و خانک به و منګې به و هر څه به ښه برابر و مشران به ناشو کشران به غلي ناسو کشرانو به خدمت کوو اوبه به راغستې نور داسې خو بالکل کشران به خاموشه ناسو. اوس داسې وخت راغی چې غیر په خپلو دغه کې کامیاب شو هغوی موږ ته یو مصیبت راولېږه چې هغه موبایل دی نو د هغه موبایل په وجه باندې زمونږ حجره سیسټم چې دی هغه بیخي ډاون شو بیخي داسې شو چې یقین وکړه موږ به مخکې زمونږ د علاقه ده یقین وکړئ الله دې زمونږ مشران وبخي ډېر زیات مشرانو دلته نه لاړه اوس الله دې د قبر د عریق رحمت کی دلته به موږ ناسو موږ په دې ډاګ کې یقین وکړئ رباب به و منګې به و اوازونه به و ښایسته ښایسته خلک به هم مشران به راسره کېناستل هغه روایات برقرار ساتلی شوي بالکل برقرار جي هر یقین وکړه د ډېر لرې لرې ځای نه به خلک راتله ښه مزېدار لکه خپل ارینجمنټ به هم کوو خپل څه دغه به نه جنګ و نه جګړې وي نه شراب و نه کبابونه و نه موبایل و نه څه نور څه و نه څه نور څه و. پیر صاحب دلته ستاسو د خبرې نه لږ مخکې کېم تاسو د خبرو په دوران کې یو خبر وکړه چې رباب به و ټنګ ټکور و نو که موږ تاسو سوچ وکړو دا کومې چاربیتې چې به وي کوم غزلونه چې وي کومې ټپې وي لکه په ټپه کې ته وګوره د پښتون قام تاریخ پروت دی او دغه چاربیت او دغه سندرو به د پښتون قام عکاسي کوله بل تاسو یو خبر وکړه چې قصه به سټارټ نو دغه قصې به څومره خوند کوو. یاره جي زه به تاسو ته ویم یقین وکړئ موږ به د شپې یوې 2 پورې 3 پورې ایون داسې وخت پکې راغلی چې سار د اذانونو پورې موږ به دې کې ناسو او ملګري خوشحاله چا به د کور نه کاوې راویستې چا به کور کې څه پروت نو پراته وو هغه به یې راوړل ایون مشران به راسره ناسو الله دې ما تاسو ته ویل چې ټول خاورو سره وبخي دومره ښایسته ماحول به جوړ و ښایسته محفل به و ایون مشرانو به راته بعد اوقات داد راکو او کور ته به سوال جواب وکړو چې پلاني مور ته دې وایي چې کاوې پخېږي دا چلو که دا چلو که هغه شي ضرور ختم شو. وجه دا ده چې غیر مذهب چې کم دي کم د مغربي ممالک چې دي هغوی وایي چې پښتون قوم داسې د ډلو کې ناسي یو ځای ناسي غونډه کې ناسي چې دا موږ سرکشه کړو دا بیخي ګوره یو باچا و د هغه بچي و هغوی ورته وایي چې زه تاسو له دغه جوړوم یو ګېډې او دا تاسو مات کوئ ټیک ده که نه جي نو چې هغه کله هغه جوړ کړو نو هغه هېڅکله هم هغوی نشو ماتولی چې بیا کله هغه ورته وایي چې دا اوس یو کوي دا لرګي نو هغه بیا په اسانه مات شو
نو زمونږ اوس هغه مثال دی چې یقین وکئ لکه اوس که تاسو وګورئ نو پښتون قوم باندې د ډېرو د دغه د طرفه څومره مسلې جوړې شوې څومره کمزوري شو او پښتون قوم اوس په هر ځای کې چې دی نو بدنام شو دا ولې دا د دې غیرو د وجې او دوی ته د خلکو سترګې دي پښتون ګوره پښتون هغه قوم دی چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعوت را لېږلی او نالیدلې ورته چې دی نو د هغه اسلام قبول کړی بل پیر صاحب که تاسو وګورئ نو زمونږ پښتون قام چې کوم دی نو دغه موږ منو چې جدت راغی نویوالی راغی جدید ټکنالوژي راله خو موږ پښتون قام ته موږ دا هم پړاوی کول غواړو چې تاسو د دغې نه پیدا والی که دا څیز تاسو ټیک استعمالوئ موبایل دی نو ټیک هم استعمالولی شي او که غلط استعمالولی شي نو غلط هم استعمالولی شي موږ د هغې چې کوم دی تردید نه کوو موږ یې تایید کوو خو لکه ستاسو مطلب دا دی چې د پښتون قام چې دا کومه پښتو راټینګه کړي خپل روایاتو لاندې د خپل ژوند تیر کړي خپل ثقافت لمنه د کلکه ونیسي او دا کم خلک چې زمونږ د بدنامولو کوشش کوي زمونږ د سرکشه کولو کوشش کوي او موږ د تباهۍ پلو بوزي نو د هغه خلکو نه موږ چې کوم د کناره کشي اختیار کړو او کم خلک چې مفاد پرست او زمونږ د مفادو نه پیدې اخلي او هغه خلک چې هغه زمونږ د مجبورونه پیدې اخلي هغوی ته موږ د مشرۍ داستارونه په سر کړي دي چې د هغوی نه ځان وساتو. یاره جی ستاسو خبره بالکل ټیک ده. اصل کې زه د خپل مشرانو ته وایم د خپل ځکه چې که سوچو کې نو نن سبا ماشوم تقریبا اوومه تم ته نه رسېدلی هغه سره غټ موبایلي نو د هغې د وجې زموږ ماشومان د اوس نه چې دی نو هغه ډېر زیات مخکې هغه دغه ته نشي تللی که په حجره کې کښېني یا په بیټک کې کښېني یا چېرته نو موبایل یې په لاس کې نیولی د هغې د وجې هغه نه څه زده کړه د پښتون مشر نه نه څه واورېدل نه څه ولیدل نه څه وکتل او نه د هغوی د خولې نه چې کوم خواږه خبرې راوځي پخواني مشران هغې واورېدې. بل پیر صاحب یو خبره دلته دا هم راځي که تاسو وګورئ که نه نو ما ته یار شي مونږ چې کله درېیم څلورم پنځم کې وو نو هغه د پښتو کتاب به تر د پنځمه پورې وه پښتو خاص کر لکه د اتمه پورې پښتو وه نو که پښتو کې تاسو وګورئ زموږ کوم دا شخصیات دي مونږ چې مخکې د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې حاجي صاحب تورنګزو بابا شمس الحق افغاني صاحب داسې قاضي اثر صاحب ستاسو د تغبې داسې لوی لوی نومونه نو د هغوی په ژوند او د هغوی په ادبي خدماتو به خبر وي نو زموږ دا پښتون زموږ چې کوم دا نوی نسل دی نو دوی به هم خبر شو د خپلو اتلانو نه به خبر شو د خپلو مشاخیرو نه خبر شو نو دغې ته پس نظر ګورئ اوسو. یاره جی زه خو دغه وایم چې لکه اوس زموږ دا کم د پښتو کتابونه چې دي که نه اول خو پکې چې د ختم نبوت په صدقه او د نبی علیه الصلاة والسلام کم صحابه رضی الله تعالی اجمعین دي د هغوی کم چې په هغوی باندې کم دغه راغلي چې هغه پکې راولي په پښتو کې اول خو د دغې نه ده یقین وکئ موږ زموږ ما ته یاد چې موږ ډېر واړه واړه موږ نه به چا تپوس وکړو نو هغه وخت کې الحمدلله د دغه مسلو نه خبرو د دعاګانو نه خبرو اوس چې دی هغې وجه دا ده چې په کتابونو کې او په داسې په حجرو کې یا په داسې جوماتونو کې یا داسې بیټکونو کې ناسته نشته نو د هغې د وجې زموږ ماشوم ذهن چې دی هغه بیخي ګډوډ شو نو په دې وجه زما د خپلو چارواکو ته د خپل زموږ مشران چې دي د دا درخواست دی چې یو برای مهرباني داسې وکئ چې د ماشومانو دپاره لکه یو خو نن سبا جي دا خبر په منځ کې راله نن سبا زمونږ ماشومانو ته موبایل ورکړي دي او دا پکې پلان کې ټیک ټاک دی او دا پلان کې شي دی او دا پلان کې شي دی هغې هم زمونږ د ماشومان غلط طرف ته مایله کړه زمونږ ماشومان ټول غلط طرف ته مایله کړه نو هغه کتابونه او هغه کتابونو کې چې کوم هغه مسلې دي لکه ګوره زمونږ په وخت کې به د سیکل قصه وه پکې سیکل وفادار بس قصه وه که تاسو بس قصه وه پکې دا حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنه واقعګانې وې پکې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنه واقعګانې وې پکې پښتو کې به مې او اردو کې به مې ټیک ده که نه جي یقین وکئ چې ډېر زیات خوند به یې کوو هغه به مونږ ته په سکول کې به مې وې بیا به دلته رالې په کور کې به م کتې نه موبایل و نه نور څه په کلي کې به یو کور کې به یو ټي وي نو که چېرته داسې اهم پروګرام به یا به کرکټ به نو هغې له به ټول راغونډ شو ما د هغه ورځ یو ملګري وی چې یاره لکه د بهن مې ورلډ کپ مونږ چې کته که نه نو وایي مونږ دومره وو او په پلاني کور کې یو ټي وي و دلته وایي 40-50 کور و او په پلاني کور کې یو ټي وو
او په هغه بیټک کې موږ ناسو موږ هلته کتلې نو ما وویل چې یقین وکړئ هغه وخت ته سوچ وکړه څومره مینه محبت به په هغه یو ځای کې به رورولي وه او خوشحالي وه دغه 30-40 کورونو نه چې کم سے کم کسان ناسو که یو نه و که نه لکه که یو کور نه یو کس نه و نو د 2 کورونو نه به یو کس و نو 30-40 به خامخا و یا به 20 یا 25 نو یو بل سره مینه محبت و لکه ستاسو د خبرو نه چون ټول دا ده چې لکه نویوالی راغی خو هغه مینه محبت زمونږ د لاسو نه زمونږ د ګوتو نه ووتو رورولۍ ووتې نن سبا چې که موږ وګورو څوک د چا په دک درد غم کې شریکېږي نه یاره جي زه تاسو ته ویم لکه غم یا خادي اوس خو ټول هغه د چا خبره ډسپوزیبل سیستم دی که مخکې به واده نو اوس هم ګرځي خو پروګرام به کب دی کې په شادي خال کې نو هلته ګوره بس باریک کسان راشي روټۍ وخوري او بس صادرو سنډیزي لکه د خاریو نو هغه سیستم ختم شو بل په غم کې به یو 3 ورځې به ناسته وه یقین وکړئ اوس لکه ناسته وي خو هسې هغه بس تا کړې بس هسې تاو کړي او بس بیا ځي نو د هغې د وجې ټولې مسلې یقین وکړئ نه چا سره مینه محبت پیدا شو نه نور څه او بل چې بله خبره دا ده چې زه تاسو ته عام خبره کومه چې یو خلک نن سبا بې زبانه شو خلک بې زبانه شو چې چا سره واده وکړي واده ګاټې نه کوي نو موبایل دور دی بس واده ګاټې ختمي نو د هغې د وجې خلکو سره مینه محبت هر څه ختم شو که ستا پته ده چې موږ د پښتون په کلچر باندې او د پښتون په روایاتو باندې په حجره باندې خبرې کولې نو نن راسره دلته یو ملګری ناست دی نو هغوی نه هم پوښتنه کوو چې د هغوی په دغه حق باندې دوی د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي ستاسو نوم څه دی ملګریه زما نوم کامل خان دی جي ډېره مننه ډېره شکریه جي تاسو ته کوم کلي کې چې دا ژوند وضع شپې سبا کوي د دې ځای نوم څه دی دا افضل امام کالوني تختبای جي نو څه وایو د حجره په باره کې چې دا کمې خبرې وشوې نو په دې خلق باندې ته موږ ته یو څو خبرې مختصرې وکړه چې پخوانی وخت څنګه او اوسنی وخت څنګه یره جي پخوانی وخت ډېر د سادګۍ او ډېر عاجزۍ او ډېر یو داسې وخت و چې مینه وه هر څه حالانکې موجوده وخت کې هر څه سهولیات دي جدید ټکنالوژي دي هر څه دي خو لکه هغه مینه هغه خوشحالي هغه هېڅ هم لکه نشته په نسبت د هغه دور لکه څنګه چې تاسو یې وایي چې لکه دلته اوس هر قسمه سهولیات شته دی خو موږ هغه رشتې هغه مینه محبت رورولي اتفاق هغه رشتې موږ پایمال کړې بالکل جی هم دغه وجه ده او دغه وجه بنیادی وجه دا دی چې هر یو انسان نفسا نفسي دی که نه جي هر یو انسان په خپل هغه کې بیزي دی لکه پخوا به چې کوم یو ټیم یو شیډیول به روټین به مشران به کار له لاړل بیا به چې د کار نه رالل نو بیا به کېناستل حجره کې یا غونډ راغونډ به شو جومات ته به رالل نن سبا هغه دغه نشته انټرپیرنس نشته که نه چې څنګه پخوانی کوم دور چې و نو د دغې وجه نفسا نفسي دی جي بالکل په اخره کې څه پیغام ورکوي خلک چې زموږ د غږ اوري څومره خلک هم دا غږ اوري نو هغوی ته څه پیغام ورکوي یاره پیغام مې هم دا دی او پړه مې غټ هم دا ارمان دی چې یاره دا څومره پښتانه یا څومره ملګري چې دا یو ځای شي یو اتفاق شي یو پلیټفارم ونیسي حالانکې په دې کې ډېرې وجې بنیادي وجې دا هم دي چې یاره څه سیاسي دي څه هر څه دي څه دغه دي خو لکه مین خبره دا کوم چې یاره چې څومره زموږ پښتانه دا په یو اتفاق شي او یو دغه شي او دا مشران دا خپل تاریخ نه دا مشران ولګي دا خپل کشران خبر کړي د خپل تاریخ نه چې پخوا به داسې چل به دا به نه هم ادب حوالې سره هم د کلتور حوالې سره هم د خپل تاریخ حوالې سره